شیعگان ځان وي ماتم کوي. نو آیا دا ماتم جایز دی که جایز نه دی؟ شیعگان ماتم کوي بځانې را باندې کړي ځان په چړو باندې وي په یو شي په بل شي تپوس دی وکړي هلکه ته ماتم ولي کوي؟ نو هغو جواب ورکوي په جواب کې وایي چې یاره موږ ماتم ځکه کوو چې د دې دا موږ چې ځان ووو که نه نو د دې دا تکلیف یزید ته رسي او یزید ته هغه وایي چې بھائی دا پوخ جهنمي دی او په هغه باندې لعنت هم وایي کافر ورته وایي. نو موږ دا وایو چې بھائی چا د چا په کفر باندې مرګ یقیني نه نو تا هغه ته نشي ویلی. او یو روایت داسې نشته چې په هغې کې دا وي چې یزید دې د کفر حالت کې مړو. ها فاسق فاجر دی ځکه چې دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د اهل بیت د قتل قصاص نه دی اخیستی نه د هغې تپوس کړی هغه شان څنګه چې پکارو. نو د دې وجې نه فاسق فاجر دی لیکن کافر نه دی. مونږ د حسین رضی الله تعالی عنہ سره یو مونږ حسیني یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوسی دی لیکن چې کوم څیز حق دی د هغې پورې خبره کول پکار دی د ځان نه دروغ. الکه ته ولې ځان وایې ته ماتم ولې کوې؟ زه ماتم ځکه کومه چې د دې ماتم په وجه باندې به یزید ته تکلیف رسي. چا ته به تکلیف رسي؟ یزید ته. ولې دا بلوټوث سیسټم دی چې ته به دلته د سړی ووایې هغې تکلیف به هلته برځي ورسي داسې نشته خانه. ها که ته تکلیف وررسې یزید ته واقعي تکلیف رسي بقول د شیعګانو چې یزید ته تکلیف رسي نو بیا ځان ولې وهې بیا دا سر ووایه ځان نه چې دا ستا سر کټ شي که نه یزید ته تکلیف رسي که نه د هغه سر به هم کټ شي. دا دونه قسم ولې جوړه کړې ده چې بھائی هر ویره ځان وهئ او ماشوم به راونیسئ. تاسو به ویډیوګانې کتلي او بھائی د دې تندي باندې به ولې دلته باقاعده زخم ولګئ. هلکه ولې لګې چې ده ته پته وي چې دی لویږي چې زه شیعه یم او زه به د یزید نه بدله اخلم. هلکه یزید خو پخوا مړ دی بس خبره ختمه شوې اوس ته بدله د کوم څیز اخلې. سکروټې به یې ښودې او په هغې باندې به خپل به خپې ګرځي. ولې هلکه چې یزید ته تکلیف ورسي په چړو به ځان وي غونډ وجود یې د اینو نه ډک او د اینې دې بهیږي د څه دپاره یزید ته تکلیف رسوم. هلکه ته یزید ته تکلیف په دې طور نشي رسولی. یزید ته به تکلیف په دې رسي چې هغه د حق په مقابله کې راغی ته هم په حق باندې ودرېږه او د مظلوم حمایتي شه د ظالم لاس ونیسه په حق باندې ودرېږه. په دې باندې به یزید ته او د هغه منونکو ته به تکلیف ورسي. اوس یې پکې یو نوی سیسټم راویستی دا مې خوښ دی. نوی سیسټم پکې دا دی چې شیعګان داسې کوي چې بھائی ماتم چې کوي نو تمانچه ورسره وي د هغو د عالم سره. مونږ له هم پکار ده چې یو تمانچه راسره تاسو هسې خو یارو یارو که نه د هغه مولانا صاحب سره یوه تمانچه نو بھائی کس راشي رضاکارانه طور پر څنګه چې دا زموږ د عملګري الخدمت فاونډیشن والا او یا دا سیول ډیفنس والا رضاکارانه دایي که نه لکه په خپل ځان پیش کړي چې بھائی زه به خدمت کوم دا به کوم. داسې په دې شیعګانو کې داسې کسان دي چې رضاکارانه طور ځان پیش کړي چې بھائی زه به د مسلک د مذهب خدمت به کوم. نو هغه چې رامخې ته شي وایي راځه بھائی کمیس یې ویستي نو په دې تشي کې یا په بل ځای کې په هر ځای کې چې ډز یو ډز ته وتم بھائی جو بس بیا خلک راځي رو هغه ته جاړي او غاړه ولا ورکوي چې بھائی دا سړی خو لاړ او جو بزرګ شو. ډېر غلط عقاید او ډېر غلط رسمونه دي شیعګانو دي ډېر غلط. د هغې اوس ټیم نه دی چې هغه بیان کړو. بهرحال خو د اخرنۍ طریقه زما خوښه ده چې یو ډز په دې سر ولګئ یا په دې زړه باندې چې دا خبره ایسته ختمېږي چې دا یزید ډایرک مري او بھائی د هغو په نیز باندې هغه وایي چې کله ما ته تکلیف رسي نو یزید ته به صحیح تکلیف رسي که نه نو چې په دغه تمانچه دا شیعه په دې سر ولي یا یې په دې زړه ولي نو سم خیال دی نو یزید به ډایرک مري که نه ایسته به خبره ختمېږي. نو بهرحال د دو سره هم څه دلایل نشته څه خبر ورسره نشته خو بس د ځان نه چې چا په کیسه جوړ کړه یو بس لګیا دي په هغه طریقه باندې دو روان دي. بهرحال الله رب العزت موږ له د محرم میاشت را کړې ده او ماشاءالله تاسو به دې روجې هم نیولي په دې کې هم اعمال کړي د هغې په تېر شوي جمعه باندې فضایل بیان کړي وو چې د دې روجو څومره فضیلت دی.